صاحب صاحب ابله شپه لږه انسرټنټي او رجوع په حواله اول اعلان وشو چې نشته ډېر شی زیږونو کې شهادتونه میلاو نه شو بیا لیټ نایټ ویل چې روژه به یې که نه نو اچانک فایرنګ شروع شو آتش بازي او بیا هوایي فایرنګ د اسلحه چې لکه دا مونږ روژه ویلکم کوو نو زما په خیال دا ډیسنټ طریقه خو نه ده چې د هوایي فایرنګ په ذریعه مونږ د خوشحالۍ اظهار کوو بیا د روژې په شان میاشت ویلکم مونږ هوایي فایرنګ باندې کوو. اصل کې داسې دی چې که دې ته مونږ لږ په براډ سیناریو کې وګورو که نه نو زمونږ دا قوم چې دی دا په یو ډېره مخصوصه طریقه باندې هم په دې شکل کې جوړ کړی شوی دی. لکه د دې نه مخکې په یو پروګرام کې تا ډېره زبردسته وینا کړې وه چې یاره مونږ ته مهمان نواز وایي نو مونږ ته داسې وایي چې یاره دا داسې خلک دی چې اسلحه لري وکالی دی او همدغه شان چې کوم دی نو لکه په دغه شکل کې چې ته بار بار یو سړي ته په ذهن کې دا وایې چې اسلحه ستا کالی دی په اسلحې ته ښکلی ښکاري او اسلحه ستا غیرت دی نو بیا پکار ده چې خوشحالیان هم په دغه پیټرن وشي په کومې کې چې کېږي. دا خبره ځکه صحیح وکړه چې ایون زمونږ چې کوم واړه دي که نه جي په ورکوټي اختر کې هغه باقاعده پیسې جمع کوي وایي چې زه ځان نه هغه نقلي اسلحه واخلم که نه زما په خیال د کلچر چې دی هغه دومره زیات انریچ شوی دی په دې حواله باندې چې واړه واړه ماشومان چې دي نو هغه هم وایي چې ځان له به تماچه اخلم. په فیسبوک مونږ اکثر ګورو نو یو پراید یو فخر محسوسوي د پښتو یو شعر به یې لیکلی نو پای کې چې ټوپک در سره وي او څومره ښه اټومیټیک مشینري نو هغه پراود پې فیل کوي چې یاره دا زه پښتن یم او زما سره دا اسلحه ده. نو ستاسو خبره چې داسې ماحول یا داسې کلچر نو او چې ایز ا ټول آف پراید هغه خلک محسوسوي نو بیا هوایي فایرنګ به هم کېږي او خلک په اسلحه باندې شو اف هم کوي. د دې سره یو نتي خبره به راته وکړم دا ډېر وخت زړه خبره خو دا 10-12 سالې کېږي تقریبا زما د مشرۍ زوی چې کله د 3-4 کالو نو د یو ورځې ما د ځان سره بوتو مونږ تلي وو د کم پارک چې دی فضاګټ پارک نو په دې فضاګټ پارک کې ما او دی ګرځېدو نو دی ما را د ګوتې نه یې نیولی نو دا ښکلې روانې اوبه پرېښودې د ښکلي ګلونه پرېښودل د په هغه پارک کې ډېر ښکلی ښکلی خلک ګرځېدو میل فیمیل دواړه دا ټول هر څه یې پرېښودل دا دنګې دنګې ونې یې پرېښودې غرې پرېښودو او هلته کې هغه جنګي او جاز ولاړو داسې ودرولی دی نو ما ته دادا دې ته وګوره نو ما ورته وویل تا دا دونه ښکلي څیزونه پرېښودل او دې شي ته ګورې نو زموږ ریاست ته وګوره چې مونږ کم چوک دی ته که وګورې په چوک کې په څه نه څه چوکونو کې لاندې په څه نه څه چوکونو کې به یې تا ته ټینک ودرولی په څه ځای کې به یې تا ته توپه فټ کړي په ښکلي فضاګټ پارک کې چې کوم دی دغه جنګي جاز ناکاره یې درته ودرولی نو دا ټوټلي زموږ د دې ماشومانو یا زموږ د دې قوم په ذهن دا څیزونه ټک وهلي دي نو چې هغه څیزونه ټک والی شو نو د هغې خو بس څه نه څه رزلټ وي جو هغه ته کله د اختر په شپه باندې د ډزو په شکل کې ګوره کله د روژې په شپه باندې یې ګوره دغه ډزې وي د دې نه اکثر چې کوم دی په دې هوایي فایرنګ کې ته که په هغه شپه باندې تپوس وکړې ته خو یو خبریال ومې ته چېرته تپوس وکړه په دې ایمرجنسي کې چې څو کسه یې راوړي دي چې دغه مردکي راغلي دي او بیا څوک یې ښکار کړي دي څو کسه پکې لګېدلي دي د چا پلار تللی دی د چا ماما تللی دی د چا تره تللی دی د چا چې کوم دی ښایسته بچوړی تللی دی نو دې ته هېڅ څوک نه ګوري خو چې بس هر سړی د خپلې اسلحې دا نمایش وکړي. د ریاست انوالومنټ خو واقعي چې شته مونږ کتلي هم دي که نه جي چې په بعض ځایونو کې چې کله د هغو ضرورت و نو هغه نصاب یې راته بدل کړی بیس بندوق او جیس جهاد که نه جي خو اوس هم انوالومنټ او اوس نان سیریسنس اندازه دې نه لګوي چې په اخترو کې بار بار هر کال دا اسلحه چې دا فیک اسلحه دا خرڅېږي بل لا تاسو نیوزیلینډ کې یو واقعه شوی و یو کس فایرنګ کړی و مسلمانانو باندې که نه جي نو په 24 اورس کې که زه نه غلطېږم او په نیوزیلینډ کې یو غویمه هغه وزیر اعظم د هغې چې کوم فیمیل و هغې یو غویمه جوړه کړې وه چې نه زه به اوس دا لا بدلوم او آی تھنک چې په 24 اورس کې هغه لا چې ده هغه اوور د نایټ هغه چینج شوه او وروره اوس په هر څوک په اټومیټیک مشین نه ساتي که نه نو مونږ په دومره غټه نفرۍ کې د انتظامیې په دومره غټ ټیم کې مونږ فیک اسلحه انکاونټر نه کړه هغې باندې پابندي ونه لګوله نو مونږ به هغه اوریجنل اسلحه څنګه بنده کړو که نه د دې نه نان سیریسنس هم شو کېږي چې مونږ په دې حواله باندې څومره سیریس یو. او بالکل زما خپل خیال دا دی چې په یو وخت کې چې کله دلته کې دا زموږ د فوجیان راغلي وو نو هغوی د ټولو کورونو نه ایون د خلکو د لایسنس اسلحه هم چوته کړې وه
او دلته کې یو قسم له مکمل بندیز لګولی، حالانکه هغه په یو سنس کې خو هغه غلط کار هم کړی ځکه چې هغه اسلحې خلکو ته واپس ریټرن کړې نه وي او هغه اسلحې چېرته لاړې د هغې هم بیا څه پته ونه لګېده. دا هم په ریکارډ د خلکو سره پراته دي چې د خلکو لایسنس والا اسلحې یې چوتې کړې وي. دغه خو یو جدا خبره ده. زما چې کوم پوینټ اف ویو دی هغه دا دی چې کم سړی چې د چا سره شناختي کارډ نشته او د چا سره لایسنس نشته د ګاډي، نو د سره هم اسلحه په کار نه ده. دا ټول هر څه د 18 کالو نه په لاندې باندې چې کوم دی که دی ګاډي ته کینی دا هم غیر قانوني کار دی، او چې د سر لایسنس نشته او د اسلحې د نمایش کوي دا هم غلط کار دی. نو زه وایم چې که فرض کړه انتظامیه په دې باندې لږ کار وکړي چې دا انډر ایج کسان چې دي چې دوی ته څنګه لایسنس نه دی آزاد او دوی ته څنګه ډرایوینګ نه دی آزاد، نو هم په دې روډونو وینو انډر ایج کسان ګاډي هم ځغلي، بایکونه هم ځغلي، نو د هغوی سره دغه اسلحې هم وي. نو پکار ده چې په دغې باندې هم اول کار وشي. دغه چې د چا سره لایسنس نشته څوک د 18 کالو لاندې دی اول ته دغه ګاډی هم ودرې او بیا دې د اسلحه هم ولي. نو زما په خیال بیا د اختر په شپه او د روژې په شپه په دې ډزو کې به کمې راشي، ځکه سنسبل کسان چې څونه دي او څونه چې د سوچ خاوندان دي به چېرته هم چې کوم دی نو په داسې موقعو نه هوایي فایرینګ کوي، ځکه چې هغو ته دا اندازه لګي چې یاره دا مردکۍ د چا نه چا په سر لګېدی شي، د چا کور ورانولی شي، د چا خادي چې کوم دی نو په غم کې بدلولی شي. دا زما په خیال کم انډر ایج کسان چې دي دا ټول هغوی مه د دوی د لاسې. زما خپل سوچ دا دی. انډر ایج کې جی داسې که نه جي هغه زه چې څومره ابزرو کوم هغه د هغه خپل پلار هغه مشین وایي دا هغو ته یې ښایي که نه وایي دا مشین دی او دا دغه دی راځئ چې بره لاړ شو فایرینګ وکړو هوایي که نه جي، نو د هغو خو دا یو دغه جوړ شوی دی چې لکه دا خو یو ډېر ښه شیز دی او نو هغه هم بیا کوشش کوي چې کله هم لږ ډېر وس رسي نو بیا هغه کوي. او د حکومت په دې اړخ باندې کم مونږ چې وکتو که نه جي کم چې په ګراوند لیول باندې پټاخي دي یا دغه دي فیک ګنز دي چې د هغه د چایلډهوډ نه د هغه ورو هغې طرف ته رجحان جوړیږي. ستاسو په خیال دومره ګرانه خبره ده چې لکه یو فیک اسلحه ته نشي بندولی؟ نه دا هېڅ ګرانه خبره نه ده، خو دا ریاست داسې کوي نه. ریاست ته چې کوم دی نو هغه دا ریاست هغوی په دې قسمه خلکو چلول غواړي چې دغه خلک یې سبا ورځې په کار راشي. لکه یو سوچ دا و په یو وخت کې زموږ د ریاست ته چلوونکو چې یاره زموږ د خپل ریګولر فوج یا د ریګولر څه خلک چې دی دا به لکه نه جنګو، خو مختلف نور خلک پیدا کړو چې هغه کسان به جنګیږي، هغه کسان د جهاد په نوم د یو څه د بل څه، او دا یې سوچ و چې دغه کسان به موږ ځان په مختلفو بارډرو استعمالو. تا په د خپلو خبرو په منځ کې یوه ډېره زبردسته خبره وکړه چې یاره والد صاحب چې کوم دی هغه د خپل ماشوم د مخې چې کوم اسلحه رالي ډېره موده مخکې غالبا دا د 90s ایرا وه په ټي وي باندې موږ یو وړوکی اشتهار کتو، خو زما پې نن دماغ کار کوي په هغه وخت کې پې زه نه پوهېدم. یو پلار ناسي هغه اخبار ګوري، بل زوی ورسره په دې خپو کې ناسي، نو هغه خپل هوم ورک کوي، څه کلر پنسل یې ورسره یا به ډرایینګ رغی یا به هوم ورک کوي، خو هغه سیناریو یې رخ کړی داسې وه، هغه سین یې رخ کړی داسې و. نو په هغې کې هغه ماشوم چې کوم دی په دې پنسل باندې سې لګوي، نو دا پلار یې په دې اخبار کې سګرټ داسې د دې دغه نه راولي د ټیبل نه، او بیا ماچس راولي او هغه سګرټ پې بلی. نو هغه زوی ورته په غور ګوري نو زر هغه خپل پنسل په خوله کې کي او هغه پلار خو چې کوم دی هغه سګرټ څکي، نو بیا هغه اخبار کې ور وننوځي که نه، نو بیا هغه کیمره چې کوم دی نو په دې ماشوم باندې فوکس کي، سین ده ته جوړ کي، دا ماشوم والا هغه خپل پنسل په خوله کې کیدي او بیا چې کوم دی نو ماچس راولي او هغه دغه لګوي، خپل پنسل لګوي د خپل پلار کاپي کولو په سټایل باندې. نو په هغه ټایم کې په هغه ټي وي باندې یو جمله راشي چې تر اوسه پورې ماته یاده ده، وی بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں. نو چې زما زه چې د خپلو ماشومانو د مخې دا تماچه نه رالم، زه د خپلو ماشومانو د مخې ټوپک نه رالم، زه د خپلو ماشومانو د مخې دا پملا پورې نه تړم او د مخې بار ته کوڅې ته نه وځم، نو زما بچوړی به بیا چې کوم دی په بازار کې نه ګرځي او دی به ځان له ډمي ګن نه لي، دی به بیا ځان له د پلاستیکو د تماچه او د ټوپک نه لي. نو دا ستا په دې خبرو کې ماته یو پوینټ راووت او ماته زما دماغ هغه طرف ته لاړو چې دا ماشومان چې دی دا د خپلو مشرانو نه سره دي. صاحب صاحب د خپل ګپ شپ په داسې راغونډ کو چې یو خو آؤٹ کم هم کتلی که نه شوټینګ کېږي، خلک فایرینګ کوي، خو د هغې هغه پراپر خپل ایریاز یې هلته ځي او هغه دغه لګوي او که نه ځان بالکل آؤټفټ وي د هغې، او چې کم ځای کې د هغې مطلب مونږ ته آؤټ کم چې دی هغه نیګیټیو نه راوځي او ایز ا سپورټس دا کېږي. خو مونږ چې په کم اړخ باندې بحث کوو هغه د بعض خلکو دپاره د یوې کورنۍ لپاره ایز ا مین آف انټرټینمنټ ایز ا سپورټس هغه هوایي فایرینګ کوي، په سیم ټایم د بل کورنۍ لپاره هغه یو آوټ آف نو ویر یو مسله جوړه شي، د مرګ او د ژوند خبره جوړه شي او ټول
خاندان چې دی هغه په هغې باندې دغه شي افیکټ شي. زما په خیال په آوټ کم باندې په دې حواله ډېره زیاته آګاهي پکار ده چې تاسو چې دا هوایي فایرنګ کوئ دا په هوا کې نه ځي، دا واپس راتلی هم شي او دې څنګه اثر پیدا کوي. په آوټ کم او یو په سوشل میډیا باندې مونږ ته نه ده پکار چې د اسلحه تصویران چې دي هغه مونږ داسې نارملی اګنور کوو. په هغې واقع ویل پکار دي چې لکه دا ته څه کې یا د دې ضرورت څه دی که نه چې یو ایز ا سورس آف ګلوریفیکیشن ته ولې هغه پورټری کوي اسلحه. نو کار داسې دی چې په جمع کول غواړي او په هر اړخ پې کار کیدی شي او سپیشلی کم د دې دا آوټ کم چې دا ډېر زیات خطرناک دی، مرګونه ته کېږي چې دا بار بار دا دغه خلکو ته دا ویلی کېږي چې تاسو چې کوم هوایي فایرنګ کوئ د دې دا نقصان دی ځکه دا نه دی پکار.